امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې ذکر کړی دی د قیامت په ورځ باندې به دوه کسان د جهنم نه دراویستلو حکم وشي چې کله دا دوه کسان راوستي شي نو الله به ورته ووایي ذلک بما قدمت ایدیکما دا ما چې تاسو جهنم ته داخل کړی وی که نه نو دا ستاسو د خپلو اعمالو وجه ده وما انا بظلام للعبید ځکه زه خو په خپلو بندګانو باندې ظلم نه کوم بیا به الله حکم کی دوباره چې دا دواړه واپس جهنم ته بوځي نو په دې دواړو کې به یو کس د خپلو زنځیرونو کې جهنم ته منډه کي او ځان به غورځولو ته نږدې کي او دا دویم کس دی به په قلاره باندې جهنم طرف ته رواني الله به حکم وکړي دا دواړه واپس راولې چې کله دواړه راوستلی شي نو الله تعالی به تېنه تپوس وکړي چې تاسو ولې داسې وکړل چې یو کس په منډه باندې لاړې جهنم ته ځان په منډه منډه غورځو او بل په قلاره باندې روان وې دا کم کس چې منډې وهلې په منډه باندې جهنم ته تله دی به عرض وکړي ای ربه زه خو د خپلو ګناهونو نه ویرېدم نو ما دا نه غوښتل چې ستا د حکم نافرماني وکړم او دوباره ستا غضب او ستا غصې ته ځان وړاندې کړم ځان جوړ کړم زه دا نه غواړم او کم کس چې په قلاره تله نو هغه به ورته عرض وکړي چې ای ربه زما په تا باندې چې کوم ښه ګمانو هغې ما ته دا ښودله چې ته به ما دوباره جهنم ته نه لیږي نو ځکه زه رستو کېدم په قلار روانم د ستا نه زما امید و چې ما به جهنم ته دوباره نه غورځي نو د رب ذوالجلال رحمت په جوش کې راشي فیأمر بهما الی الجنه د دې دواړو به د دې په باره کې به الله پاک حکم وکړي چې دا دواړه دا جنت ته بوځي جهنم ته به نه بوځي اوس دوباره به د جهنم نه رالرې کې جنت ته بوځي ځکه د دې یو کس په زړه کې زما یاره ده زه به دې نور په یاره کې وانه شوم او د دې بل کس په ما باندې ښه ګمان امید او انا عند حسن ظن عبدي بي د خپل بنده د نیک ګمان موافق د ده سره فیصله کوم د ده سره معامله کوم د چې په ما باندې څنګه ګمان کوي زه به هغه ګمان مطابق د خپل بنده سره فیصله کوم دی په ما باندې ښه ګمان کوي چې دوباره به مې جهنم ته نه داخلي نو ما هم د جهنم نه پناه ورکړه نو دواړه به الله پاک جنت ته بوځي